هر هغه مسلمان چې دی په بدن باندې روغ وي دویم دا چې د ده سره دومره مال وي پیسې وي چې دی په حج ته تللی راتللی شي او دریم دا چې دومره پیسې ورسره یي مال ورسره یي چې د ده د تلو نه پس د ده په کور کې کوم اهل و عیال پاتې نو د ده د راتلو پورې د هغې د نان نفقې خرچه ورسره همي او څلورم دا چې لاره هغې کې امني لاره کې څه خطره او څه رکاوټ نه او پنځم که دغه صاحب استطاعت مسلمان زنانۍ نو د دې سره حج ته د تلو دپاره یا خاوند وي او یا داسې رشته دار چې هغه د دې محرمي محرم نه څه شي محرم محرم هغه رشته دار ته ویل کېږي چې د ابدالآباد لپاره د دغې زنانه او د ده ترمنځ نکاح کول حرام پلار زوی ورور وراره خورئ خر زوم دا محارم نو په داسې مسلمان باندې په ټول عمر کې یو ځلې حج کول فرض منځ 24 غنټو کې 15 ځله لري روزه په کال کې یو میاشت زکات په مال کې هر کال دی او حج په ټول عمر کې یو ځل دی دا هم د الله جل جلاله رحم دی کرم دی د الله مهرباني ده که د زکات په شان ته یا د روژې په شان حج هم هر کال یې را باندې فرض کړی وي نو څومره مشکل به او حج چې په ټول عمر کې یو ځل فرض دی نو نبی علیه السلام فرمایي چې کوم مسلمان د الله د رضا لپاره حج وکړو او د حج د سفر په دوران کې د ګناه نه او د ګناه د خبرونه ځان بچ وساتلو نو دی چې د حج نه را واپس کیږي په داسې حالت کې راجعه کیوم ولدته امه وای په داسې حالت کې به دی را واپس کیږي
د ګناهونو نه پاک لکه په کومه ورځ چې دی د مور د خېټې نه پیدا کېدو او د ګناهونو نه پاک. عام ترتیب او عام حکم او عام قانون خدا دی چې صغیره ګناهونه الله پاک معاف کوي په نیکو اعمالو سره او کبیره ګناهونه په نیکو اعمالو سره نه معاف کیږي. د هغې دپاره توبه وکړل ضروري دي. لیکن د حج په باره کې د ډېرو علماو رایې دا ده چې په حج سره الله پاک حج کوونکي مسلمان ته کبیره ګناهونه هم معاف کوي. اوس دغه حج د دې درې قسمونه دي او یا داسې ووایه چې د حج د ادا کولو درې طریقې دي. په کومه طریقه چې مسلمان حج کوي دله خوښه ده. د حج په دغه دریو قسمونو کې کوم قسم حجم کوي نو د ده خوښه ده او بیا د هر یو قسم حج نوم هم جدا دی او د هر یو قسم د حج د ادا کولو طریقه هم جدا ده. د یو قسم حج نوم دی حج تمتع، د یو قسم حج نوم دی حج قران او د یو قسم حج نوم دی حج افراد. حج تمتع، حج قران او حج افراد، دا درې قسمونه دي او د هر یو قسم دا ځان ځان نوم دی. نبی علیه السلام چې کله حج کولو نو صحابه کرامو ته اعلان وکړلو چې هر چاته ازادي ده چې کوم قسم حج کول غواړي ولیکي. نو چا حج قران وکړلو، چا حج تمتع وکړلو او چا حج افراد. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چې کوم حج کړو نو هغه حج قران. نبی علیه السلام حج قران کړی. جائز خدا درې وړ دي کم یم چې کوي، البته په مرتبو کې فرق دی. او ټول کې افضل حج قران دی. دویم نمبر افضل حج تمتع دی او دریم نمبر حج اخر کې بیا حج افراد دی. نو دا نمونه ازده کول خو پکار دی که چې اوس حج ته ملاړ شي ولس 17 روپۍ مو لګي ځان مستړی کی او واپس رام شي او د دې نمونه خبر چې ما کوم قسم حج کړی
دا څومره بې خونده خبره او یا خلک درله مبارکیانو له راځي هارونه د سیرې دله راوړي او تا د دنیا جیبونه پخ کړي خلک دې راوخلي او څوک درنه تپوس وکړي چې حاجي صاحب کوم قسم حج دې وکړلو نو ته ورته وایې چې دا کوم قسم پکې داسې شی دی بس یو حج دی نو ځکه دا پسې دي زده کول پکار دي چې ته په خپل هم خبرې چې ما دغه قسم حج کړی دی څوک درنه تپوس هم وکړي هغه ته دا ویلی شي د پاکستان بالعموم او د پیښور بالخصوص چې څومره مسلمانان حج ته ځي نارینه وي او که زنانه نو د نینانوي فیصد حاجیانو حج تمتع وي نو مسله خو لا تر اوسه پورې همدغسې ګډه وډه پرته ده الله دې رحم وکړي خو که الله مهربانه شو او خبره صفا شوه او الله پاک مونږ او تاسو د حج د ادا کولو موقع سخت کالې راکړله ما ورته ویل چې الحمدلله ما هم داخله کړې ده تاسو هم کړي دي نو زموږ او ستاسو دا حج به کوم حجي حج تمتع تمتع د عربی د ژبې لفظ دی او د عربی په ژبه کې تمتع وی د یو څیز نه فایده اوچتول د یو څیز نه فایده اوچتول نو دی حج تمتع ته حج تمتع څه کوي چې د یو سفر نه حاجي دوه فایدې اوچتې کی یو فایده د حج او بل فایده د عمرې سفر یو وکړلو خرچه یو وکړله او فایدې ګټې پکې دوه وکړلې حج هم وکړلو او عمره هم وکړله نو په دې وجه باندې دې حج ته حج تمتع وایي اواز خو صفا دی که نه ټول ښه پوهېږي که نه اوس حج تمتع د کولو څه طریقه ده د حج تمتع د کولو طریقه دا ده چې حاجی مکې مکرمې ته لاړ شي د حج د ورځو نه 6 ورځې مخکې ورسېده که 10 ورځې مخکې ورسېده که 2 هفتې مخکې لاړو نو دی چې مکې مکرمې ته لاړ شي عمره به وکړي او بیا په دې منځ منځ کې به نور عبادتونه کوي کله چې د حج ورځې راغلې بیا به د حج په ورځو کې د حج نوی احرام وتړي او څه به وکړي حج به وکړي نو مطلب دا چې په حج تمتع کې به حاجي اول عمره کوي او بیا به په دغه سفر کې د حج په ورځو کې په مستقل احرام سره حج کوي نو دا دواړه چې سره یوځای شو نو د دې نه جوړ شو حج تمتع اوس په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې عمره څه ته وایي عمره دا هم د عربی د ژبې لفظ دی عمره په دې عین باندې پیش دی عمره او د عربی په ژبه کې د عمرې د لفظ
خپل معنا ده زیارت د عربی په ژبه کې زیارت ته څه وایي عمره موږ ورته زیارت وایو او عرب ورته څه وایي عمره وایي عمره د شریعت په اصطلاح کې د څلورو خبرونو نوم دی عمره د څو خبرونو نوم دی څلورو کارونو ته عمره وایي نمبر 1 احرام نمبر 2 طواف او نمبر 3 د صفا او د مروه ترمنځ سعی او نمبر 4 صرف ریل او یا ویخته قینچی کول دا څلور کارونه دي دې ته څه وایي عمره او ترتیب پکې همدقسې دی اول احرام بیا طواف بیا سعی او په آخر کې حلق یا قصر حلق معنی سر خریل او قصر معنی ویخته کټکول لنډول بیا په دغه څلورو کارونو کې احرام او طواف دا دواړه په عمره کې فرض دي د صفا او د مروه ترمنځ سعی او حلق یا قصر دا دواړه واجب دي نو عمره د څلورو کارونو نوم شو دو پکې فرض او دو پکې واجب نو څوک درنه تپوس وکړي چې عمره څه ته وایي احرام طواف سعی سرخره څوک درنه تپوس وکړي چې عمره کې فرض څه دي دوه احرام او طواف واجبات پکې څه دي دوا سعی او سرخرین یا بیخت عرشت اسی په ترتیب سره را شروع کا اول پکې سو احرام خو په دې خبره ځان پوهیږئ چې د حج د احرام د تړلو او د عمرې د احرام د تړلو طریقه یو ده صرف نیت کې فرق دی نور طریقه څه ده چې یو ده دا درته څه کوم چې د عمرې احرام دې زده کړلو نه داسې شوله که چې د حج احرام دی هم یې زده کړه دغرنګې د عمرې د طواف د کولو او د حج د طواف د کولو طریقه یو ده یو خبره نیم کې فرق دی نو د حج او د عمرې د احرام د تړلو طریقه هغه دا ده چې شپږ مرحلې دي څو شپږ مرحلې کله چې ته په کومه ورځ باندې حج ته ځې په هغه ورځ او یا د هغې نه ورځ نیمه وړاندې لومړنۍ مرحله دا ده چې د خپل بدن ظاهري صفایي به وکړي د لاسونو او د خپو نوکونو به کټ کړي د ترخونو ویښته به وخورئ د نامه د لاندې د ویښتو صفایي به وکړي دا ظاهري صفایي ده
دا لومړنۍ مرحله شو دا سنت طریقه ده بیا ورپسې دویم نمبر د حج او یا د عمرې د احرام په نیت باندې با غسل وکړي نیت باندې به د غسل کې څه وي د حج احرام او یا د عمرې احرام دغه غسل د احرام د تړلو نه ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې 4 ګنټې وړاندې هم کولی شي ماښام روانې سهار هم کولی شي سهار روانې د شپې هم کولی شي د احرام د تړلو لپاره غسل کول دا سنت دي نو دا لومړنۍ مرحله د بدن ظاهري صفایي دا هم سنت شوه او دا غسل هم څه شي سنت دغه غسل دا د صفایي دپاره دی دا غسل د دې دپاره دی چې د بدن کم ظاهري خوله داخلي دی دا صفا سوتره شي نو په دې غسل کې به ښه کوشش کې 2 ځله 3 ځله 4 ځله شیمپو یا صابون استعمال کې چې ځان پاک کړي په دغه غسل کې هر قسمه خوشبودار صابون او خوشبودار شیمپو استعمالول جایز دي کدا چې خوشبودار شیمپو دی استعمال کو صابون دی استعمال کولو چې د احرام د تړلو نه وروسته هم د هغې هغه خوشبو ستا د بدن نه راخته نو هم جایزه ده څه پروا پکې نشته کمې زنانه چې حج ته روانئ او حج ته یا عمرې ته د طلوع په وخت کې د زنانو چې کومه خپله طبیعي بیماري ده هغه بیماري شروع شوې وي نو د هغې دپاره هم دا غسل سنت دی هغه هم دا غسل کوي اوبه یخې دي نو په ګرمو اوبو دي ولامبي خو بدن دې صفا صفا ها البته کوشش داسې زنانه ده چې هغه به ځان پوهېږي چې که د بیمارۍ په حالت کې زه غسل کوم نو ما ته تکلیف جوړېږي نو بیا دا غسل ورته معاف دی دا غسل بیا د هغې لپاره نشته که څه عذر نه وي څه تکلیف نه وي هرې زنانه ته د خپل ځان پته په خپله لګي چې د بیمارۍ په حالت کې زه په ګرمو اوبو باندې غسل وکړم نو ما ته هېڅ قسمه نقصان نه راسي نو بیا به دې دا غسل کوي دغه غسل چې سړي م وکړلو او زنانه م وکړلو نو د دې غسل نه بعد سړی دی او ګیره پریخې ده او دا ګیره وګمنځ کوي ویښته ترې پرېوځي نو څه پروا نشته زنانه ده غسل یې وکړو د احرام دپاره او د هغې نه بعدې سر ګمنځ کړه د دنیا ویښته ترې راووتل نو څه پروا نشته دغه رنګ د دې غسل نه بعد د سر په ویښتو باندې او یا په ګیره باندې تیل لګول دا هم جایز دي که هغه غوړوالی بیا د احرام نه وروسته هم پاتې وي نو هم باک څه ګناه پکې نشته
دریم نمبر چې کله غسل دی وکړلو نو بیا اوس دلته کې د زنانه او د نارینه فرق په دې دریمه خبره کې دي. په دې لومړنو دواړو خبرو کې د زنانه او د نارینه فرق نشته، په دې دریمه خبره کې فرق دی او هغه ده نارینه دپاره دا حکم دی چې کومې عامې جامې دي دا به دې لرې کړي او د احرام دپاره چې کومې دوه څادرې اخیستې دي د یو څادر نه به لنګ راته وکړي او بل څادر به په اوږو باندې راواچوي. قمیص، پرتوګ، نیکر، بنین، جیکټ، واسکټ، ټوپۍ دا حصه به دي به دا دوه څادرې به پارې شي او د زنانه دپاره د حج یا د عمرې د احرام په حالت کې هیڅ قسمه څه خاص لباس نشته دی. کال 12 میاشتې په کومو کپړو کې چې زنانه ژوند تېروي همدغه کپړې، همدغه لوپټه، همدغه بوټان، چپل، همدغه کالي، همدغه والې او ګوتمې او بنګړي دې سره د احرام تړلی شي. یو پابندي پکې نشته. چې کوم اسکاف ملاویږي حکومت والے هم ورکوي، بازارونو کې هم ملاویږي او زنانه د سر وتړي نو دا احرام نه دی او نه د دې اسکاف د احرام سره څه تعلق شته. د دې اسکاف د تړلو صرف دومره فایده ده چې دا ویښته د ښکاره کېدو نه او د راغورځېدو نه څه شي بچ شي. که یو زنانه بوډۍ ده او اسکاف نشي تړلی یا عامه زنانه ده د اسکاف د تړلو سره د عادت نه ده او دا نه تړي، عام چې کوم څادر وي لوپټه ده هغې کې خپل سر پټ ساتي جایز، هېڅ قسمه ګناه پکې نشته. او دغرنګې د زنانه دپاره د احرام په حالت کې غوږونو کې والې هم جایزې دي، د لاسونو په ګوتو کې ګوتمه هم جایزه ده، بنګړي هم جایز دي، امیل هم جایز دي، هېڅ قباحت یا کراهت پکې نشته. البته د احرام نه علاوه هم حکم دا دی د زنانه دپاره چې داسې کاري والی یا ګوتمې یا بنګړي به دې نه اچوي چې تلو راتلو کې د هغې نه اواز راخېږي، هغه هسې منې دي. او بیا د حج او د عمرې په سفر کې خو د دې نه زیات احتیاط پکار. چې کله د احرام څادرې دې راته وکړلې نو 3 مرحلې شوې. بیا 4 نمبر مرحله چې کومه ده هغه 2 رکعاته نفل مونځ دی بنیت الاحرام، د احرام په نیت. هغه غسل کې به هم نیت د چا کې د احرام او د 2 رکعاتو نفل مونځ کې به هم نیت ده احرام کې. دا 2 رکعاته نفل د سړي دپاره هم دي
او د ښځې دپاره هم دي یو. دویمه دا چې په کوم وخت کې احرام تړي نو په 24 غنټو کې بعضې اوقات داسې دي چې په هغه اوقاتو کې نفل کول منع دي، مکروه دي. نو که داسې اتفاق راغه چې د احرام تړلو دا وخت دا مکروه وقت و، نو بیا به زنانه هم دا 2 رکعاته لمونځ نه کوي او نارینه به هم نه کوي. بطور مثال د مازدیګر لمونځ چې کله مسلمان وکړي ښځه ده او که سړی دی، نو بیا د ماښام د لمر د پرېوتو پورې نفل مکروه دي. اوس که په ایرپورټ کې د مازدیګر لمونځ وشو او د مازدیګر د لمانځه نه بعد ویلی شو چې بهي احرامونه تړی اجازه راورسېده، بیا به په دې وخت کې دا 2 رکعاته نفل لمونځ نه کوي. دویمه دا چې کومه زنانه عمرې ته روانه ده او اتفاق داسې وشو چې په کوم وخت او په کومه ورځ دې عمرې ته ځي، په دغه ورځو کې د دې بیماري شروع شوې ده، نو د بیمارۍ او د احرام په منځ کې څه ټکراو نشته دی. دغه زنانه به د بیمارۍ په حالت کې احرام تړي، خو البته دا 2 رکعاته نفل لمونځ به نه کوي، ځکه په بیمارۍ کې لمونځ منع دی. 4 خبرې شو. 5م نمبر چې کله 2 رکعاته نفل لمونځ وشو، نو بیا اول په زړه کې او بیا په خوله د حج یا د عمرې نیت دی. پښتو کې داسې دی چې الله ستا د رضا دپاره د عمرې د کولو نیت کوم، تی راته آسانه که او تی رانه قبول که. که دا حج دی د پلار د طرفه کولو یا دی د مور د طرفه کولو یا د بل چا د طرفه د کولو حج بدل، نو بیا به داسې وایي چې الله د خپل پلار د طرفه یا د خپل مور د طرفه د عمرې د کولو نیت کومه، تی ما ته آسانه که او زما د پلار یا د مور د اړخې قبول کړه. او په عربی کې دا الفاظ دي: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. اللهم اے زما اللہ انی یقینا اريد العمرة نیت ارادہ کومن عمری دکولو فیسرها مدغ عمر آسانکا لیماتا وتقبلها او دا عمر قبولکا منی زما دا طرف. نیت الفاظ کا پا پختو کی وائی، پا اردو کی وائی، پا انکو کی وائی، پا انگریزی کی وائی او کا پا عربی کی وائی، اس پا پابندی بکی نشتا دی. نو دا پینزا خبری شو.
شپږم نمبر اخیرنۍ خبره چې په کومې خبرې سره احرام کمپلیټ کیږي، مکمل کیږي، پوره کیږي، نو هغه ده تلبیه. او د تلبیه لفظي معنا ده حاضری لګول، او د تلبیه لفظي معنا ده لبیک ویل. نو چې کله دې نیت وکړلو، د نیت نه پس که سړی او سره د احرام په صادر کې پټ کړي، نو اول به سر څه کي کولو کی، او که زنانه وه او مخې پټو په برقه کې، نه مخ به کولو کی. د احرام په حالت کې به د نارینه سرم کولوي او مخ به هم کولوي، او د احرام په حالت کې به د زنانه سر پټي او مخ به کولوي. نو بیا به تلبیه ووایي. د تلبیه چې کوم مسنون الفاظ دي هغه دا دي: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سوزن میں درته وی درې زره. نو ګوره اول د بدن ظاهری صفائی ده، احرام لا نه دی مکمل. بیا ورپسې غسل دی، احرام لا نه دی مکمل. بیا ورپسې صادری اچول دی، احرام لا نه دی مکمل. بیا ورپسې 2 رکعاته مونځ دی، احرام لا نه دی مکمل. او بیا ورپسې د حج یا د عمرې نیت دی، احرام لا نه دی مکمل. احرام به مکمل کیږي په دې شپږمه خبره باندې، او هغه څه ده؟ تلبیه ده. بچې څنګه تلبیه ووایي، د تلبیه د وینا سره اوس دا احرام مکمل شو. اوس به د دې نه پس ستا نوم هم بدل شي. مخکې عام سړی وې، عامه زنانه وه، او د تلبیه په ویلو سره به اوس لقب بدل شي. اوس به څه ورته ویل کېږي؟ محرم. څه به ورته ویل کېږي؟ محرم. محرم معنی هغه مسلمان ښځه او سړی چې دی د حج یا د عمرې احرام تړلی دی. د نارینه لپاره 2 صادری دي. که دا 2 صادری بالکل نوي نو هم جایزه ده، او که د دې نه وړاندې دي په دغه صادرونو کې عمره کړې ده، حج دې پکې کړی دی، لارې کړی دی، ورور یې کړی دی، او صادرې راوړي دي او صفا کړي استری کړي دي، او هغه صادرو کې د احرام وتړلو جایزه، هیڅ ګناه پکې نشته. ها البته اولا او مستحبه ده چې دا 2 صادرې پاکې وي، صفا سوترې. مستحبه ده، سنت طریقه ده
چې دا دواړه صادرې د سپین رنګي، لیکن سپین رنگ پکې فرض یا واجب نه دی، تور رنگي، خړ رنگي، شین رنگي، د کم رنگ صادرې چا واغشتي او احرام کې جوړ کړو هم جایزه ده. که یو سړي تان واغشتو او د تولی دا صادر درون دی، ویدی نشم ګرځولی چې خوری شي بیا نور هم درون شي، او هغه تان د هغې بر تنګ دی او بیا هغه تان په دې منځ کې د پښتونو د صادر په شان ده وګنډلو، دواړه حصې سره یوځای کړې او یو غر صادر کې جوړ کړو، هم جایزه ده، څه ګناه پکې نشته. یو سره سپینګیری دی، بے تعلیمه دی، سفر یې چېرته نه دی کړی، بیګ او بټوه نشي ساتلی، نو د خپل پاسپورت دپاره یا د خپلو ضروري پیسو دپاره کم صادر نه چې د لنګ جوړ کړی دی هغې کې جیب جوړ کړ او هغې کې زنځیر ولړولو او هغې کې خپل کاغذونو پیسې سنبالولې، نو هم جایزه ده، څه ګناه پکې نشته. د ګرمۍ موسم دی او د پېښور د ایرپورټ نه دی احرام وتړلو، ټول په خولو کې روم شو او بیا د جدې په ایرپورټ کې غسلخانې ته ننوتلي او د بیګ نه د نوي صادرونه را اوښکل، هغې نه د احرام وتړلو او دا کم چې خولې شوي دا د لرې کولو یې کړه، نو هم جایزه ده، په احرام باندې څه فرقه نه پرېوځي. زنانه ده او جامې اغوستې دي او د مکې د پېښور نه روانه شو جدې ته، جدې د مکې مکرمې ته، او د ګرمۍ په وجه باندې هغه ټولې جامې لمدې شوې، خولې شوې او دې له عمره نه ده کړې او خپل بلډینګ ته لاړه، بلډینګ کې هغه کپړې بدلې کړې، نورې واچولې، هغه شته صادر یې لرې که بلې واچولو، هغه شته اسکاف یې لرې که بلې واچولو، نو هم جایزه ده، څه ګناه پکې نشته. په دې خبرو باندې ځان پوه کول پکار دي. اکثر زنانه چې اسکاف لري کې نو یو به احرام دې مات، بله مو احرام دې مات، نو بټه دې پرېږدي او احرام دې مات شو، نو بیا غاټه پیچیدګي او پریشاني جوړ، هېڅ خبره نشته. دا اودسماتي ضرورت پیښ شه او جهاز کې دننه واشوم دی بیت الخلا د هغې ته ننوتې، احرام درنه پلید شو، نو کوم ځای چې پلید شو هغه ځای ووینځه، هغه خو دومره خیال به کې چې په ایرپورټ کې دننه او جهاز کې دننه چې کوم صابون شیمپو پروت دي هغه خوشبوداري د هغې نه به ځان ساتي، د جهاز په هغه ساده اوبو باندې ووینځه، بس پاک شو، هېڅ خبره نشته. زنانه د لوپټۍ یا کمیس یې پلید شو ووینځي په ساده اوبو باندې، هېڅ مسله پکې نشته. اکثر چې کله حاجیان جهاز ته وخېږي
نو جیاز چې کله په بره لاړ شي ایسې پکې لګېدلي نو یخني ونیسي بعضې اوقات کې تبه راشي په چا باندې او د هغه تبې د وجې نه پې یخه وراشي نو د احرام په حالت کې ګرمه کمبله په ځان را اچول او هغه د اوبو نه راواله د خپو د ګوتو پورې ټول بدن پکې پټول جایز دي سړي دپاره هم او د ښځې دپاره هم هېڅ قسمه ګناه پکې نشته دا بعضې مسلې یادې ساتئ مینا ته چې کله حاجیان لاړ شي نو مینا کې ایسیګان لګېدلي دي هغې له ګرمې کمبلې هم ورکړي بیا د حاجیانو په خپل منځ کې جنګ جګړې شروع شي کمبله په ځان مه رااچوه بل وایي جایز دی بیا چې کله پکې بوټېږي هلکه دا خپې تېنه بهر کړه لاسونه تېنه بهر کړه نه بغیر د شک او د شوبې نه د مخ نه علاوه او د سر نه علاوه بړستنې که قالینه او که ګرمه کمبله یي د غاړې نه راواله هغه د خپو پورې ټول بدن پکې پټولی شي هم سړی او هم زنانه هېڅ ممانعت پکې نشته دغه رنګې چې کله نارینه جهاز کې کښېني نو دا لنګ لاندې وښویږي او هغه پنجې پکې څه شي پټې شي نو لنګ لاندې لاړو په سیټ باندې د ناستې په حالت کې او په خپو باندې را پرېوتلو خپې پکې پټې شوې نو هم دې کې څه ګناه نشته سړی به څه نه پټوي مخ او سر غوږونه د دې پټول جایز دي د سر پټول هم څه دي جایز دي په غوږونو باندې هم کپړه راچولی شي او په دې سر باندې هم کپړه څه شي راچولی شي زنانه یو ډېره زیاته بې احتیاطي کوي او د دې ډېر زیات خیال پکار او هغه ده چې دا کوم اسکاف یې تړلي د دې دا خیال چې دا زما احرام دی او که دا مې کولو کړ بس احرام مې مات شو داسې نه ده نو په دې لالچ کې اکثر زنانه چې کله اودس کوي او په اوداسه کې مسح کوي دا هغه مسح د دې اسکاف د پاسه وکړي که کومې زنانه دغسې وکړه نه اودس وشه نه لمونځ وشو او که بل دغه اوداسه دې طواف وکړو نه طواف وشو نه عمره وشو یا خو به اسکاف بالکل کلاوی لرې کوي دي او که نه لرې کوي نو بیا به د مسې په وخت کې دغه اسکاف د لاندې لاسونه اردنه کړي او لاسونه به د مسې په حاله کې د ویښتو نه پاسه راکاږي نو هله به د دې اودس مکمل کېږي مسلې کېږي که په مکه کې که په مدینه کې او که په جده کې او که په پېښور کې همدا مسله ده چې کله حاجي تلبیه وویله نو د تلبیه د وینا سره د محرم شو یو زنانه ده قرآن یې نه دی ویلی نارینه دی قرآن یې نه دی ویلی
تلبیه نشي ویلې نه بس کوي نو خاوند ورسره دی زوی ورسره دی ورور ورسره دی کم از کم اول ځله چې دې نیت وکړي چې به ته داسې ووایې چې الله د عمرې نیت کوم یا الله تېره ته اسان کا او تېره نه قبول کړه بیا به دغه سړی چې کوم ورسره دی دا او یا په زنانو کې ورسره بله ملګرې ده یا یې لور ده یا یې خور ده یا یې بله زنانه ده او هغه تعلیم یافته ده یا یې عالمه ده او هغې ته تلبیه یاده ده نو بیا به هغه بل کس به تلبیه وایي او دې ته به وایي ته راپسې وایه نو هغه به وایي لبیک دې به ورپسې وایي لبیک هغه به وایي اللهم لبیک دې به ورپسې وایي کم از کم یو ځلې د حج او د عمرې د احرام د مکمل کېدو دپاره تلبیه ویل څه دي ضروري دي فرض او دویمه ده چې کم از کم تلبیه به دومره قدرې په زور وایي چې د خپلې خولې اواز ته په خپلو غوږونو باندې واوري بالکل پټ په پټه باندې په زړه زړه کې چې اواز ورسره راوخېږي نو هم تلبیه نه مکمله کېږي چې کله دې تلبیه ووي اوس محرم شوي اوس د احرام د وجې نه په محرم باندې پابندیانې راځي اوس په دې خبره ځان پوهېږئ چې احرام دا د عربی د ژبې لفظ دی او د دې خپل لفظي معنا ده یو شی په ځان حرامول د احرام معنا یو شی په ځان باندې حرامول د حج او د عمرې دی نیت ته احرام ځکه وایي چې کله یو حاجي د حج او د عمرې نیت وکړلو نو ډېر هغه څیزونه چې د دې نه وړاندې د ده دپاره حلال وو هغه څیزونه ورباندې څه شو حرام شو ځکه ورته احرام وایي باقي پاتې شو د نارینه دپاره دا دوه څادره یو لنګ او بل څادر د اوبو نه دې ته موږ او تاسو په پښتو کې احرام وایو او دا مشهور په احرام سره دی خو دا دوه څادرې دا احرام نه دی احرام خو د دې شپږو خبرو نوم دی چې کوم تاسو ته بیان کړی دی اخر کې تلبیه ده دا دوه څادرې دا د دې محرم لباس دی دای وردی ده دای یونیفارم دی لکه د فوجیانو بیل لباسي ایف سی والو بیل لباسي د پولیس والو بیل لباسي د هر کالج د سکول او د سکول د الکانو د جنکو خپل خپل لباسي د دې لباس نه شناخت کېږي چې دا فوجي دی یا ایف سی والا دی یا سپهي دی یا د فلاني کالج جینې یا هلک دی نو دا دوه څادرې د حج کوونکي مسلمان او د عمرې کوونکي مسلمان د شناخت نښه ده د دې نه دې پېژندل کېږي چې دا حج ته روان دی او یا عمرې ته روان دي او بیا په دې احرام کې ډېر حکمتونه علماء کرامو لیکلي دي یو حکمت پکې دا دی چې د ملک صدر به هم حج ته رواني او د صدر د بنګلې چپړاشي هغه هم سي حج ته رواني په صدر هاوس کې به د دواړو لباسونه بدلي خو د علاقو ته چې ځي یو برابر اربپتی بم رواني کروڑپتی بم رواني
ایو داسې مسلمان و امر وانی چې ایلا به د ده سره دومره پیسې چې د حج ته بهترې شي د دواړو لباس به یو نو دا مساوات چې دا ټول د الله بندګان دي د الله میلمانه دي الله را بللي دي نو بس الله ته به یو ورته کې راځي دویم حکمت پکې دا دی چې دا دی محرم ته یا حج کوونکي او د عمر کوونکي ته یو قسم عبرت سبق دی چې ګورې ته ځان داسې فرض کا لکه مړی یو مسلمان چې مړ شي د کور خلک دې نه ټولې جامې لرې کړي او په سپینو څادرونو کې څه کړي راته وکړي نو تم ځان داسې فرض کا لکه مړی او دریم حکمت پکې دا دی د احرام په دې لباس کې چې د عهودي خپل یو نشي د ځواني خپل یو نشي د مال د دولت خپل یو نشي نو د دې لباس د مقرر کولو مقصد دا دی چې د دنیاوي سیزونو کمیل شي او نشي دي هغه څه شي هغه ختم شي او د یو ملنګ په شکل کې د الله کور کې حاضري وکړي اوس ستاسو په ذهن کې دا سوال راځي چې دغه لباس الله پاک د نارینه‌و دپاره مقرر کړی دی د زنانو دپاره ولې نو علماء کرام لیکي چې زنانم حج ته روانه ده نارینه روان دي نارینه دپاره وردي او لباس شته او د زنانو دپاره نشته دا ولې وایي دا ځکه چې الله سره د خپلې مسلمانې زنانه چې هغه د الله پاک یو بنده دی د پردي دومره اهمیت دی الله وایي چې ته زما کور ته روانه خو ګوره داسې لباس در باندې نه لازم کومه چې ته پکې بې حیا او بې پرده شي نو د زنانه د پردي د لحاظ ساتلو د وجې او د زنانه د حیا د حفاظت په غرض باندې الله جل جلاله او د الله پیغمبر د هغې دپاره خاص لباس نه دی مقرر کړی نو په دې خبره کې د خویندو میندو دپاره حج او عمرې د تلونکو زنانو دپاره ډېر لوی عبرت او پیغام پروت دی چې ستا رب ستا د پردې او د حیا دومره خیال ساتي بیا پکار دا ده چې ته د الله په کور کې او د الله د پیغمبر په کلي او په وطن کې د پردې همغسې خیال وساتي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د عامو اوس خو دا بیا هم لږ فرق راغله هغه بېله خبره چې عمل بې نه کوي خو د ډېره وخته پورې به د خلکو دا خیال چې په حج کې پرده نشته دي ځکه چې ټول حاجیان نارین او زنانه داسې دي لکه خویندې او وروڼه او نعوذ بالله د حج په حالت کې او د احرام په حالت کې به چا په ځکه غلط سوچونه راځي دا یو قسم د ځانه جوړ کړی دا اسی یو مفروضه ده د حج او د عمرې په حالت کې شیطان چې څومره حملې کوي که نه اسی نه کوي د حج او د عمرې په حالت کې چې څومره وسوسې در اچوي که نه اسی نه در اچوي او پوهېږي چې دی خو د شپېتو کالو ګناهګار دی اتیاو کالو ګناهګار دی او دی په دې حج او په دې عمره زمان ځان صفا کوي هغه نور هم کوشش کوي نو د دې له وجې نه پرده لکه څنګه په پېښور کې فرض ده لکه څنګه په پاکستان کې فرض ده د هغې نه یو په لسه په زنانه باندې د پردې خیال ساتل په کوم ځای کې فرض دي مکه او مدینه کې ځکه
چې په قرآن کریم کې دا الله دا عرفه د زنانو دپاره د پردي کوم حکمونه راغلي دي دا په پېښور کې راغلي دي لاهور کې راغلي دي یا په مکه کې او یا په مدینه کې او د پردي دا حکمونه د ټولو نه اول راغلي دي په هغه معاشره کې چې د مکې او د مدینې په لاره کې به ګرځېدونکي نارینه هم صحابه او ګرځېدونکي زنانه هم صحابه وي نو د ټولې دنیا د مسلمانانو اصولونه چې راوالي په سپینوالي کې د یو صحابي زړه ته نه رسېږي د ټولې دنیا د مسلمانانو زنانو زړونه چې راوالي په سپینوالي کې د یوې صحابي زړه ته نه رسېږي د هغې لپاره پرده وه زموږ لپاره دي نو چې کله احرام مکمل شو تلبیه وویلې شوه نو اوس د احرام د مکمل کېدو نه وروستو څه پابندیانې په حاجي باندې راځي یو پابندي دا ده د نارینه دپاره چې سر به نه پټوي او دویم مخ به نه پټوي او د زنانو دپاره حکم داري چې سر به پټ ساتي او مخ به کلو ساتي بله پابندي دا د نارینو دپاره ده کال 12 میاشتې په خپل وطن کې کم قسم لباس د سر نه والا د خپو پورې د استعمالي دغسې لباس به نه استعمالي د سر نه یې راونیسي د سر باندې څه اچو ټوپۍ او یا پټکې د احرام کې ټوپۍ هم بند پټکې هم بند ورپسې لاندې راکوز بدن د څه اچو قمیص باندې د قمیص د لاندې څه اچو بنیان یا جیکټ دا هم حرام د قمیص د پاسه څه اچو واسکټ دا هم حرام خپو ته څه اچو پرتوګ او یا پتلون دا هم حرام دا هم منع ډېر خلک د پرتوګ د لاندې نیکر استعمالوي نارینه دا هم حرام دا هم منع بعضې اوقاتو کې چې کله یخني نو د یخني نه د بچ کېدو لپاره دستاني اچو دستاني هم حرام منع او خپوته یا جرابي اچو او یا موزي دا هم حرامي منع او بیا د جرابو د پاسه یا د موزو د پاسه یا بوټ استعمالو او یا سپلی استعمالو دا هم حرام دا ټول سیزونه د محرم د پاره د احرام په حالت کې حرام دي دا حکم د کپړو صرف د نارینه‌و لپاره دي د زنانو لپاره نه دي زنانه قمیص په قمیص دی پرتوګې په پرتوګ دی لوپټې په لوپټه دغه رنګي جرابې هم اچولی شي دستاني هم اچولی شي بهتره دا د فقها لیکي چې د کم از کم د احرام په وخت کې د دستاني نه اچوي بهتره دا اچولی شي دا رنګي په خپل وطن کې په خپل کلي کې په خپل کور کې
کم قسم بوټان سینډل چپل زنان استعمالی احرام کې هغه چولی شي د غوږونو نه راوانه د لاسونو د ګوتو پورې کم کالی چې د سرو یا د سپینو خپل وطن کې استعمالي د هغې ټول استعمال جایز دی یو مسله لږه پیچیده غوندې ده په دې خبره د زنانه ځان پوهېږي یو طرف ته مسله دا ده چې زنانه به د احرام په حالت کې مخ نه پټي او بل طرف ته تاسو اوس مسله واورېده چې زنانه به د حج او د عمرې په سفر کې د پردې اهتمام هم کوي پرده به نه پرېږدي اوس به دا دواړه خبرې څنګه کېږي یو طریقه خدا ده پخوا به د لرګونه جوړې دي ساده وخت څلور لرګي به څلور ګوټې او دو لرګي به داسې اوږدو زنانه د سر ته واچول او په مخکینو باندې به کپړه راسوړنده کړه اوس موجوده زمانه کې ټوپۍ استعمالېږي بلکې دکاندارانو دغسې ټوپۍ جوړې کړې دي زنانې سر ته واچوي او مخې ته داسې چترۍ غوندي د هغې د پاسې داسې نرۍ کپړه ګنډلي نو داسې څلور ګوتې یا درې ګوتې د مخ نه جدا نو که کومه زنانه په دې باندې عمل کولی شي او دا ورته اسانه وي څه د راپرېوتو یا د ساړوبي یا بل څه نقصان ورته نه نو دغه ټوپۍ به ځان له والي او نرۍ غوندې کپړه به د هغې د پاسه وګنډي راسوړنې بیکي دا به استعمالوي نو هغه پرده د مخ نه لرې شوه نو په مخ کپړه هم رانغله او هغه پرده چې راسوړنده ده یو حده پورې د پردې اهتمام هم شو اوس دا مسله علماو د خېټې نه ذکر کړې یخې ګونې دا مسله علماء معلومه کړې ده د یو حدیث نه او حدیث دا دی د ابو داود شریف حدیث دی عائشه صدیقه وایي مونږ د نبي علیه السلام سره په سفر روان یو او زنانو احرامونه مو تړلي وو او د لارې په غاړه باندې به ناست دي مخونه به مو کوله چې کله به کوم نارینه زموږ خواله رانږدې شو او راتېرېدو به مونږ به دا خپل څادرې داسې مخ ته ونیولي چې هغه به تېر شو مخ به بیا کوله وکړو نو د دې حدیث نه فقهاو دا مسله راوښکلې ده ډېرې زنانه کې تاسو وګورئ دا یې کړي او که داسې زنانې چې تکلیف یې ورته د راغورځېدو یری ساړوبې پرې راځي نو بیا د هغې دپاره مسله دا ده چې احرام یې وتړلو نو په ایرپورټ کې به کوشش کوي یو اړخ ته کښېني جهاز کې مې یو اړخ ته کښېني د جدې په ایرپورټ کې څومره پورې چې د دې نه دا کېدی شي چې د نارینو مخې ته تلل راتلل د هغې نه څومره حده پورې ځان بچ کولی شي ځان به ترې بچ کوي باقي پاتې شو 4.5 غنټې او 5 غنټې خو په جهاز کې لګي نو جهاز کې خو هره زنان په خپل سیټ باندې ناست دی او مخ یې کوله وي نو مخ شاته کوم سړی ناست هغه ته هم پته نه لګي او د دې نه مخکې چې کوم سړی دی هغې ته پته نه لګي
څه مسله نشته. د احرام په حالت کې د محرم دپاره ویښته خریل منع دي. برید به نه خرئ، سر به نه خرئ، د ترخونو ویښته به نه خرئ. داسې نه چې هینډ بیګ کې در سره ماشین پروت دی او په جهاز کې یا د جدې په ایرپورټ کې شیشې د مخامخ ودرېدې او دا خپل برید د دغه ښکاره شو، خیال دې نه و صفا دي. د احرام په حالت کې د محرم دپاره نوکونه کټ کول، د لاسونو د ګوتو نوکونه کټ کول، د خپو د ګوتو نوکونه کټ کول حرام دي، منع دي، دا به نه کټ کړي. بعضې اوقاتو کې سړی ناست دی 4-5 ګنټې په خپل هینډ بیګ کې ګوتې وایي راوایي او دا نوکونه ورته اوږده ښکاره شي پامیني نوک ته راشي راوالي نوکونه کټ راکړي. د احرام په حالت کې د محرم دپاره خوشبو لګول په څادر باندې او یا په بدن باندې دا حرامه ده، نه به لګي. د دې د وجې نه علما وایي چې د عمرې طواف کې اورش نو او تا ته موقع میلاوېده د حجر اسود د ښکلولو او یا حجر اسود ته د لاس د وروړلو نو هم به نه ښکلې او نه به لاس وړې، ځکه چې په حجر اسود باندې هغې سات په سات خوشبو لګوي، دا خوشبو به بیا ستا په بدن باندې ولګي. نو کوشش دا پکار دی خلک ځان سره سپریګانې موړي، عطره موړي، هینډ بیګ کې د ځان سره مه ساته، نقطه راشي هینډ بیګ کې د ځان سره مه ساته. ټوت پیسټ که داسې ساده وي چې خوشبو پکې نه وي نو جایز دی، خو داسې ټوت پیسټ که هغه کې خوشبو وه او نن سبا زما خیال نه دی چې داسې ټوت پیسټونه وي چې هغه کې خوشبو خامخا پکې، نو خوشبودار ټوت پیسټ لګول او په هغې باندې غاښونه صفا کول د احرام په حالت کې منع دی، ناجایز دی. چې کوم وخت کې د احرام تړلو او نیت دې لا نه وکړې، تلبیه دې لا نه وویلې، د هغې نه وړاندې دې که په بدن باندې یا په څادر باندې خوشبو لګولې وه او د احرام نه مکمل کېدو نه وروسته هم د هغې نه خوشبو راختله نو جایزه ده، دې کې څه ګناه نشته. د احرام په حالت کې خوشبودار تیل لګول په سر باندې یا په ږیره باندې منع دي. د احرام په حالت کې په ږیره باندې، د سر په ویښتو باندې، د خپو په تلو باندې او د لاسونو په تلو یا په ګوتو باندې نکریزې لګول دا منع دي. که یو زنانه مخکې نه لګولي ګوتې یې سرې وي، لاسونه یې سره وو، خپې یې سرې وې، ټیک ده، خو چې حرام نیت یې وکړلو نو هغې نه اوس به نه لګي. او دغه رنګې د احرام په حالت کې د نارینه لپاره داسې سینډل او یا داسې سپری په خپو کول چې دا دواړه ډیډ کې پکې پټ شي او یا دا د خپې د پاسه دا لوړ چې کوم اړوکې دی دا پکې پټ شي، د دې استعمال باندې د حرام. داسې چپړې په پخپو کې یا داسې سینډل په پخپو کې چې دا هرې خپې دا دواړه طرفونو د ګیډ کې هم ښکاروي او د قلم د پاسه چې کوم دا لوړ اړوکې دی دا هم سي دا هم ښکاروي. دا د حرام هغه پابندیانې دي چې دا د هر هغه مسلمان دپاره چې هغه د حج احرام تړلی
او یا د عمرې احرام تړلی تر څو پورې چې د احرام ختم کړي ني او د احرام راوتلی ني د دې نه ځان ساتي. په احرام کې آخرنۍ خبره تلبیه و تلبیه. د تلبیه الفاظ مې درته ووایي څنګه لبیک اللهم لبیک معنا باندې به سوچ کې تش الفاظ به نه وایي لبیک اللهم لبیک بار بار حاضر یم اللهم اے زما اللہ لبیک بار بار حاضر یم لا شریک لکا فذات او پصفاتو کی دی اسوک شریک نشتا لبیک او زب بار بار حاضر یم ان الحمد یقینا تمام سنا صفت والنعمت او تمام نعمتنا والملک او بادشاہی لکا الاسطالة لا شریک لک فذات بصفاتو کی دیسوک شریک نشتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. چې تلبیه کله وایي نو زړه زړه کې به څه راولي دا مفهوم به راولي الله پاک ته به ځان ور وړاندې کړي چې الله زه حاضر یم یا الله زه حاضر یم یا الله زه حاضر یم او بیا حاضر یم او د توحید د کلمې اقرار بکې د شرک نه د برات اعلان کې لا شریک لک لا شریک لک د دې جملې معنی د توحید اقرار او د شرک نه براءت اعلان او د دې خبرې اقرار بکې چې په کائناتو کې د تعریفونو حقدار یو الله تمام مخلوق و تمام نعمتون ورکولو والا یو الله او حقیقی بادشاہت یو الله ان الحمد والنعمت لك والملك حمد و ثناء او نعمتون لك استادی والملك او بادشاہی انستادا ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك. د نیت نه بعد کم از کم یو ځله تلبیه ویل فرض دي. بیا چې کله د احرام وتړلو د عمرې په احرام کې تلبیه شروع کیږي د احرام د تړلو نه چې څنګه احرام مکمل کو تلبیه دې څه شو شروع شو. سنت طریقه دا ده چې کله به تلبیه شروع کړه نو مکمل کې به په منځ کې به نیمګړی نه پرې دی تلبیه نیمګړی پرې خودل مکروه دي. تلبیه دې شروع کړه نو مستحب ده چې کم از کم 3 ځله تلبیه وایي او مستحب ده چې د هر 3 کراتو نه بعد یو ځل کم از کم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي. سنت طریقه ده 3 ځله تلبیه بیا ورپسې درود شریف او بیا ورپسې دعا که په پښتو کې غواړي اردو کې غواړي عربي کې غواړي او د حج په ټولو کتابونو کې دا مسله ده
چې کوم مسلمان د حج او د عمرې احرام تړلی او بیا دې تلبیه وایي او د تلبیه په دوران کې کمی دعاګانې کوي الله پاک دعاګانې قبلې نارینه به تلبیه په سوره وایي او زنانه به تلبیه په قلاره وایي د زنانه آواز عورت دی د زنانه د تلبیه آواز به پردي خلک نه اوري او نارینه به په سوره وایي اوس په دې خبره ځان پوهېږي تاسو به یې ګورئ که خیر حج کې هم جهاز کې هم جده کې هم ټول حاجیان بغلي ناست دي او یو کس پکې شروع شي په چغو چغو نور پسې شروع شي درې څلور ځلې وي بیا غلي بیا ټول غلي دا طریقه د سنتو نه خلاف ده داسې باندې کې چې بس تلبیه وایي ټول ورپسې دا هر حاجي تلبیه د خپل ځان له کار دی دا نه چې نور خلکو ته به ګوري او د احرام په حالت کې د الله د هر ذکر نه زیات ثواب حاجي چې کوم ملاویږي نه په تلبیه او د کوم حاجي په حج او په عمره کې چې تلبیه څومره زیاته وي د حج او عمره قیمتي ده کم ملګري چې تلبیه شروع کړې ده او بل کس پې راتېرېده د تلبیې په منځ کې به ورباندې سلام نه اچوي همداسې به تېرېږي حق خدا جوړېږي کتابونه لیکي چې څنګه د عمرې احرام په تړلو نو دا مکمل 24 غنټې یا د 2.5 ورځې مسلسل لګیای تلبیه وایي اړو شپ کېږي نه لیکن موږ تاسو کمزوري الله پاک رحمان او رحیم رب دی داسې نه شو کولی نو د دې د وجې نه مسله دا ده چې کوشش خو کوه ځان سره لګیا اوسه په تسبیح بل څه اړ وایي نو بغیر د تلبیې نه او بیا درود او بیا دعاګانې لیکن سنت طریقه دا ده چې کله د احرام وتړلو مکې کعبې ته د رسیدو پورې د سفر په دوران کې هر نوې انداز نوې مرحله او نوې کیفیت چې راځي نو تلبیه د ځان سره راتازه کوه دا تلبیه د الله په دربار کې حاضري لګول هم دي دا تلبیه د الله ذکر هم دي په تلبیه سره ګناهونه هم معاف کېږي او دا تلبیه د ځان لپاره ګواهان پیدا کول هم دي ځکه حدیث کې راځي چې کوم مسلمان احرام تړلی او دې تلبیه وایي نو غیر چاپیره څومره مخلوقات چې د دې دا تلبیه اوري هغې ورسره هم تلبیه وایي او د قیامت په ورځ باندې به دا ټول د دې دپاره ګواهي ورکوي او په ټولو کې لویه خبره ده چې په دې سره حج عمره وصلي کېږي او بله ده چې دا تلبیه دا یو قسم واګي دي واګي دا حاجي زنانه او نارینه د فضولیاتو رامنع کوي چې خپله تلبیه کې مشغولې یو بل سره خبرې نه کوي غیبت به منع کوي چغلیانې به منع کوي په بل پسې به لګیا وي او که نه تلبیه دې نه وي بیا زموږ ستاسو چې کوم عادت دي هماغسې به کوو د عمرې تلبیه ښه ګوره د پېښور په ایرپورټ کې دی نیت پوره تلبیه دی وي نو ځان ځانه په کرسو کې خلک راشي تلبیه وایه چې ستړی شو بیا غلی شو چې کله اعلان شو لینونه برابر کړئ
جهاز راورسېد اوس دې وخت ته تلبیه شروع لین ولګېده بیا اعلان و چې اوس را روانېږي بیا تلبیه شروع جهاز خوا ته ور ورسېدې او په پوړو باندې ورخېږي نو ګیر چاپېره سیلونه مه کوه بلکې څه شروع کړه تلبیه شروع بیا جهاز ته ور وختې او سیټ باندې کښېنې بیا تلبیه شروع کړه جهاز ولاړي ګنټه یوه نیمه ګنټه چې کله په رنوي ور برابرېږي بیا تلبیه شروع کړه رنوي باندې منټ دوه منټه په ځمکه رواني بیا پورته شي چې پورته کېدو بیا تلبیه شروع کړه دې طریقې سره هغه کعبې ته د رسېدو پورې نو علماء کرام وایي کتابونه لیکي چې په دې طریقه کوم حاجي عمل وکړو الله پاک ورته داسې اجر ورکوي لکه دا 24 ګنټې چې د مسلسل تلبیه ویلې ده اړو چپ شوی نه دی د عمرې تلبیه شروع کېږي د احرام د تړلو نه ختمېږي به کله د عمرې تلبیه به ختمېږي د طواف په شروع کولو باندې د پېښور په ایرپورټ کې به هم وایي جهاز کې به هم وایي د جدې په ایرپورټ کې به هم وایي د جدې نه په بس کې کېناستې بیا به هم وایي بلډینګ کې به هم وایي د بلډینګ د حرم شریف ده بیا به هم وایي حرم ته ورننوتې بیا به هم تلبیه وایي مطاف ته راکوز شوې د طواف منیل بیا به هم تلبیه وایي چې کله حجر اسود ته رانږدې شوې او د عمرې د طواف د شروع کولو ابتدا چې څنګه کوله په تلبیه به بند کړي نو شروع د کوم ځای نه شوه احرام نه او ختمه په کوم ځای باندې شوه د طواف په شروع کولو باندې د عمرې د طواف په دوران کې تلبیه نشته او د عمرې د طواف نه بعد د صفا او د مروه تر منځ کې سعی ده په دې سعی کې هم بیا تلبیه نشته په دې خبرو کې چې کوم دې پورې ما بیان کړی که چا څه سواري که دا چا څه شکي په کومه خبره باندې کوم ملګري نه پوه شوی نو سوال کولی شي